السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو بروغ جوړ یې، په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. محترم مسلمانان ورونو او خویندو، نن درته یوې نوې او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه دا د هغه رونو او خویندو دپاره ده چې کم رونو او خویندې وایي چې زمونږه قسمه قسم حاجات دي او مونږ ته د رزق مسله ده. په مال او دولت کې زمونږه برکت نشته. مال او دولت ډیر زیات راته راځي، خپله تنخواه اخلو، نورې داسې اضافي پیسې خو هم را سره راځي، لیکن دا پته نه لګي چې د کم طرفه راړو د کم طرف نه لاړې. هېڅ پې پته باندې پوی نه شو، هېڅ کار ځان له پې هېڅ سم ونه کړو، پته م راته ونه لګي. نو محترمو، د دغه پیسو د برکت دپاره، مال او دولت دپاره دا وظیفه ډیره انتهایی طاقتوره او مجربه وظیفه ده. محترمو، دا وظیفه به په یقین او په توجه سره کول وي. چې زمونږ یقین او توجه نه وي برابر، نو محترم بیا وظیفو ته اجر نشته. د وظیفو سره لازمی فرض مونځ کول دا محترمو فرض مونځ، او بیا د جمع سره اهتمام باندې 5 وخته مونږ مونځ کوو، نو الله جل شانه به مونږ ته بندې لارې کلاوهي، بندې تالې به راته کلاوهي، بندې دروازې به راته کلاوهي. مونږ له به الله جل شانه رزق او برکت دا به د داسې ځای نه راکوي چې زمونږ په وهم او په ګمان کې هم نه وي. مونږ به الله جل شانه د وبایي امراضو نه داسې ساتي لکه انسان چې د ګناه نه، صحیح مؤمن انسان چې د ګناه نه ځان ساتي. محترمو، نو دا وظیفه ډېره طاقتوره ده، ډېره مجربه انتهایی. نو چې دا وظیفه مونږ او تاسو وکړو، الله جل شانه به زمونږه ناممکنه هر قسمه حاجت هم پوره کړي، او زمونږ په مال او په رزق کې به الله جل شانه برکت واچوي. محترمو، بیا به لږې پیسې وي، لږې اشرفۍ به وي، لږ درهمه به وي، دیناره به وي، ډالرې به وي، ریالونه به وي. الله جل شانه به پې زمونږ ډېر کار سموي. نو دا وظیفه محترمو ډیره اسانه ده. ترتیب او طریقه کار د وظیفې اسان دی. محترمو، دا وظیفه د جمعې د شپې وظیفه ده. د جمعې په شپه باندې مونږ او تاسو دا وظیفه وکړو، نو الله جل شانه به زمونږه حاجات هم پوره کړي، او زمونږه په مال او په رزق کې برکت واچوي. مونږ به د وبایي امراضو نه په امن کې وساتي، په خپل حفاظت کې. نو وظیفه ډیره اسانه ده. د زیارت د جمعرات په ورځ باندې د مازدیګر مانځه نه پس وي، که د ماښام وي، که د ماسخوتن مانځه نه پس وي. محترمو، نو 3 پیرې به درود شریف وایي، بیا به د هغې نه وروستو 100 پیرې یعنی یو تسبیح به سوره اخلاص وایي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دغه بعضې خلک ورته د قل هو صورت وایي. سورت اخلاص به ووایي، بیا به محترمو په دې زړه باندې به ښی لاس کېدی. د هغې نه وروستو 100 پیرې چې کله سوره اخلاص ووایي، په زړه باندې به ښی لاس کېدی، او سره د بسم الله نه به 21 مرتبه یعنی 21 پیرې به سوره کوثر وایي. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا به 21 مرتبه وایي. بیا به محترمو 3 پیرې یا 5 پیرې یا 7 پیرې درود شریف وایي، او بیا به د خپلو حاجاتو دپاره، د خپل مال او دولت د برکت دپاره
او د وبایي امراضو نه د بچ کېدو دپاره د حفاظت دپاره به دعاګانې د الله جل شانه نه وغواړئ په زارۍ په مینت او په توجه او په دهان سره. محترمو که زمونږ توجه نه وي برابر، زمونږ یقین نه وي برابر، نو بیا دعاګانو وظایفو ته حاجت نشته دی. نو چې لاول مونږ یقین برابر کو، پوخ یقین سره دا وظیفه وکړو او په توجه سره وکړو، نو الله جل شانه به زمونږ ټول کارونه د دې وظایفو په ذریعه باندې سموي. محترم ډیره اسانه طاقتور مجرب وظیفه ده. د جمعې د شپې په خپل هم وکړئ او نورو خویندو سره لازما شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.